وسلم فرمای دو خصلتونه منافق کې نه جمع کی، یو خیسته اخلاق او بل فقه د دین. چې کم سړی له الله د دین پوهه ورکا دی منافق نشي کېدی. کم سړی له الله خیسته اخلاق ورکړي دي دا سړی منافق نشي کېدی. اشکات کې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کم سړی کې دا خپل دو خصلتونه په دین خپوي دا فقه د دین دا منافق نشي کېدی. او کم سړی اخلاق خیسته دا سړی منافق نشي کېدی. دغه رنګه پیغمبر علی السلام دام فرمایي چې یو سړی علم زده کی نو د دین مخکې چې د کوم ګناهونه کړي دا ټول ورته الله معاف کفاره لما مضوا من ذنوبه. د چې مخکې کوم ګناهونه دي علم سره هغه معاف هغه شو هغه علم سره معاف. نو دا د علماء او د علم هغه فضیلت بارکه تقریبا 15 حدیث ما تاسو ته دا غي سم مختصرا خلاصو. د خپل علما او هغه قدر پکار ورګ دایات ساته شیطان انسان ته ول وسوسه دا واچ عالم نه بدګمانه کی چې ته عالم نه بدګمانه شوي بس تا تار کټ. عالم مثال خود ترانسفارمر دی چې ترانسفارمر ته تار غزولې او هغه تار دې کټ ترانسفارمر ته بجلی راځي تا ته وکټ ستاغه بجلی به بل څوک لګي نقصان تا خپل نقصان تا خپل. د دیو جن مفتی تقی عثماني سے حفظه الله هغه فرمای شیطان انسان ته کله کله زړه کې وسوسه واچي کله کله سړی او عالم ته ډیر نږدې شي وسوسه ورته واچي د دې وجنا چې دا عالم د کې خدا یو غلطي دی د کې خدا شي دی د کې د اغه د وجه د عالم چې کوم خیر دی هغه ټول نه دی محروم پات شي. ځکه بیا وسوسه راځي وسوسه راځي دا د شیطان کار چې تعالی دا تار کټ. نو دا روز تر روزه دغه علما روان دي تاسو ګوره لوی لوی علما روان دي. نو د دې دا مونږ ته یو سبق دی چې د خپل علما او قدر د علما او قدر سره د علما او قدر دار چې هغه کوم قران بیانې کوم حدیث بیانې هغه ته د زړه په غوګونو کې نو هغه دا د علما او قدر دغه عالمان تاسو نه دا نه غواړي چې موږ له پیسې راکړي یا موږ له دار راکړي موږ له دار راکړي ایا زموږ صفاتونه کې زنده‌باد علما حق دا نه غواړي. هغه وی چې د الله کتاب دا زده کې بچو ته مخای خپلم قران کریم راوال. الله رب العزت موږ په دې عمل کې توفیق رانس یا ارحم الراحمین برحمتک استغیث.